أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة 47 نمبر آیات. مخکې آیاتونو کې د بنی اسرائیل ته خطاب شروع دی. بنی اسرائیل کې حب جاه او حب مال د دې په وجه باندې دوی غرور او تکبر وکاو. الله د هغې علاج وښو چې حب جاه او حب مال به درنه په دې وځي چې ته لمونځ شروع کړې او صبر شروع کړې. وی واستعینوا بالصبر والصلاة. امداد وغواړئ د الله پاک نه په صبر سره والصلاة او په مانځه سره. وانها لکبیرة او بېشکه دا منځ ډېر ګران دی الا علی الخاشعین مگر هغې خلکو باندې ګران نه دی څوک چې خاشعین خشوع کوونکي وي عاجزي کوونکي وي د الله نه یریږي. دا یې فکر وي چې د الله په مخ کې به ودرېږي حساب کتاب به کېږي. په مانځه کې الله پاک ته نزدېکت ډېر زیات وي لکه چې بنده د الله سره ملاقات کوي. انها لکبیرة بېشک دا منځ ډېر ګران دی الا علی الخاشعین مگر هغې خلکو باندې ګران نه دی چا کې چې عاجزي وي د الله نه یره وي دا خیال کوي چې الله ته ودرېږم په مانځه کې ودرېږم یا الله ته په قیامت کې مخامخ ودرېږم. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خاشعین هغه خلک دي یظنون چې هغوی یقین کوي. ظن دی که په معنا د ګمان نه بلکې په معنا د یقین دی. انهم ملاقو ربهم چې دوی به خپل رب سره ملاقات کېږي وانهم الیه راجعون او دوی به الله ته پیش کېږي. اوس د تقوا حاصلول دې خلکو ته ګرانو. تقوا حاصلول، ایمان حاصلول، صبر کول او په عباداتو کې استغراق او د زړه حاضري دا ګرانه وه دې خلکو ته. الله ورته اسانه طریقه ښیي چې په نعمتونو شکر ادا کا په دې شکر باندې به هم در سره نور احسانات وکړي شي. نو دې آیات کې ورته نعمتونه ور یادولی شي چې ستاسو په مشرانو باندې نعمتونه شوي او دغه نعمتونه داسې دي لکه چې په تاسو باندې هم شوي دي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي. اے دا یعقوب علیہ السلام بچو یا بنی اسرائیل اے اولادا دا یعقوب علیہ السلام یاد کے تاسو نعمت زما
या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती, ए याकूब अलैहिस्सलाम औलादा याद कहता सो ज़मा नियामत, अल्लती हग नियामत अनअमतु अलैकुम कि मां पता सुबाने इनाम करेव, व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मां फजीलत दरकड़ो तासु ता द ख़्पल ज़माने प मखलूक़ात बांदे, व अन्नी फद्दलतुकुम मां फजीलत दरकड़ो तासु ता अलल आलमीन प तमाम जहान बांदे, तमाम जहान वालों बांधे में दरला फौकियत और फजीलत दर करे। दे आयात के चिकम खिताब कीगी न द पैगंबर अलैहिस्सलाम द जमाने यहूदियान तकीगी और मोमंदा शिकीगी कि प्लान निकमा निकम एहसानात शिवी अगर एहसान औलाद बाने उम्श मेरे लिशी न दे आयात के दा खिताब थी तो उशु च दा पता सुबाने नियामत थे प्लार निकबाने नियामत दा से दे लका पता सुबाने। वत्तकू यौमन ओ यरेगे तासु यौमन दा अजाब दा अगर वजना ला तजजी नफ्सन चपकार बन राजी और नफ्स अन नफ्सिन शैआ दबल नफ्स न हिस्से हम वला युक़बल मिनहा शफाअतुन नबशी क़ब्ल वली वला युक़बल मिनहा ददे नफ्स नब क़ब्ल वली निशी शफाअतुन सफारश वला यूख़ज़ मिनहा अदलन नबशी अगश्तले मिनहा ददे नफ्सना अदलन सबदला वला हम युनसरून और नबदी सर मदद उकलीशी। पदे आयात की चिदा कमे रोजे जिक्र ले पदेना मुराद द क़यामत रोज दा वत्तकू यौमन हो यरेगे द अज़ाब द अगे रोजना ला तजजी नफ्सुन चे पकार बन राजी ओ नफ्स अन नफ्सिन दबल नफ्स न शैआ से शे द क़यामत परद बांधे द यो बंदन मिसाल पतौर द मांजो तपोस शिमुंज दिने करे वाले दिने करे रोजरे निवले नरा वाले दिने निवले मुंज रोजा हज ज़कात वगैरह दारे वाले नहीं करे न चनीदी करे न बल बंदता से कोली शी कि खैर दे द मांजा पजे ज़मा मुंज वाखला और दे माफ का द रोजा पाते दनो दे रोजे पर बदल ज़मा रोजा वाखला या हज द नौ करे फरजों पे न ज़मा दा हज वाखला द इबादत पजे ज़मा इबादत वाखला न तासी कोली शी यो द बल पर बदल बांधे खपल इबादत निशी वरकोले। ला तजजी नफ्सन अन नफ्सिन शैआ हिस पकार बन राजी यो नफ्स द बल नफ्स न शैआ से शे दयो बल पर बदल बांधे इबादत निशी वरकोले दयो बल हिसाब बेबा का कोले निशी वला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन नबश क़ब्ल वले मिनहा दे नफ्सना शफ़ाअतुन सफारश सफारश कार में कीगी हिदयो काफिर बंदन पार दियो मोमिन सफारश की मोमिन ला अल्लाह दा सफारश वर कवलो इख्तियार वर कई च सफारश उका
خو مؤمن به د ګناهګار مؤمن دپاره سفارش کوي، کافر دپاره سفارش نشي کولی. د کافر دپاره سفارش نه کېږي او مؤمن د مؤمن دپاره سفارش جدا خبره ده. نو دې دی کې فرمایي ولا یقبل منها، نه به شي قبلولی منها د دې نفس نه شفاعت سفارش، د یو نفس دپاره سفارش هم نه قبلیږي، بغیر ایمان سفارش نه قبلیږي. ولا یؤخذ منها عدل، نه به شي اخیستلی د دې نفس نه عدل څه فدیه، داسې هم نه کېږي یو بنده نه فدیه واخیستی شي، څه جرمانه ترې نه واخیستی شي او دی خلاص کړی شي. او دا هم نه کېږي چې د یو مجرم د خلاصولو لپاره جلسه جلوس شي، په جیل باندې ورشي، جیل ته بې ماتې چې خپل مجرم ترې را خلاص کړي، زور هم نه کېږي. ولا یؤخذ منها عدل، نه به شي اخیستی د دې نفس نه څه فدیه، ولا هم ینصرون، او نه به دوی سره امداد وکړي شي. په دنیا کې که یو بنده ګیر شي، جیل ته ورسېده، حوالات ته ورسېده، نو داسې خلک کوي چې ورشي ورپسې او حاکمان ورته وایي چې نن دا سړی را پرېږدی او د ده په ځای به رور راشي، شپه به وکړي او سهار به بیا دی راشي. نو په دنیا کې کله کله داسې کېږي وي دی پرېږده او د ده په ځای به نن رور یا پلار یا زوی شپه وکړي او سهار به لاړ شي. نو په قیامت کې داسې نه کېږي چې مجرم د دوزخ نه پرېږده او د ده په ځای باندې د ده رور یا پلار یا زوی یا اشنا به لاړ شي. دا کار به نه کېږي. او داسې هم نه کېږي چې په دنیا کې یو مجرم تیر دی او څوک یې سفارش له لاړ شي او په ډېر لوی سفارش باندې را پرېږدي. ما تحت حاکمانو ګیر کړي وي او اعلی حاکم ته څوک سفارش وکړي، اعلی حاکم وایي پرېږده، گورنر یا وزیر اعلی سفارش وکړي وي پرېږده، نو بس پرېږدي. نو په قیامت کې به داسې ومني چې یو مجرم جیل ته تللی دی، د جهنم جیل ته، او هغه ځای کې څوک سفارش کافر له سفارش څوک نه کوي. او دا چې په دنیا کې کېږي چې پیسې واخلې سړی را پرېږدی، نو حاکمان پیسې واخلي او مجرم را پرېږدي، نو دا کار به هلته نه کېږي. او په دنیا کې د مجرم د خلاصولو دپاره هنګامې جوړې شي په ټول ملک کې، حکومت مجبور شي مجرم پرېږدي. نو په قیامت کې دا څلور واړه طریقې نه چلېږي. واتقوا یوما، ویریږئ د عذاب د هغې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې نه به شي قبلولی د یو نفس نه څه شی، ولا يقبل منها شفاعة، او نه به شي قبلولی د دې نفس نه سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، نه به شي اخیستی د دې نفس نه عدل څه بدله او څه فدیه، ولا هم ینصرون، او نه به دوی سره امداد وکړي شي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، دا بل یو نعمت الله پاک بني اسرائیل ته یادوي چې ستاسو مشرانو باندې فرعون ظلمونه کول، هلکان به حلالول، په جینکو باندې به خدمتونه کول. نو دا علیکم بلاء من ربکم عظیم، په دې کې امتحان استاسو د رب د طرف نه لوی. د موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې فرعون یو خوب ولیده چې د بني اسرائیلو د دې کورونو د طرف نه یو اور راغی د فرعون په محل باندې. د دې خوب تعبیر د ماهرینو نه اغوستی شو. نجومیانو د دې تعبیر دا وکړو چې دې بني اسرائیلو کې یو هلک پیدا کېدونکی دی او هغه د لاسه به ستا حکومت خراب شي.
بني اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اولادو او په مصر کې د یوسف علیہ السلام دراتلو نه پس یعقوب علیہ السلام مصر ته راغلی دی سره د خپلو بچو او هغه وخت کې د یعقوب علیہ السلام بچي 72 کسان 2 کسان مصر ته راغلي او د موسی علیہ السلام په وخت کې بیا د دې نه 10,000 جوړ شي تقریبا دومره زیات شي نو اول دا په مصر کې شاهانو د یعقوب علیہ السلام بچي مصر کې شاهانو بیا وروسته فرعون غلامان خدمتونه به پې کول نو د دې غلامانو نه دته خطره محسوسه شوله خوب یې ولیدو نجومیانو ورته د دې بني اسرائیلو نه چې دا ستا غلامان دي دې کې به یو هلک پیدا شي او ستا حکومت به ګډوډ شي نو مشوره یې وکړله نو وی هلکان حلالوی چې کوم هلکان پیدا کېږي بس هغه حلال کې ختم کې اړو خطره به وي نه او جنکۍ چې دي دا به جمدی پرېږدي نو جنکۍ چې لوی شي نو هغه به درله خدمت کوي او هلکان به ختمېږي نو څه مودې پورې حلالول شروع شو بیا ورته خپل قوم فرعونیانو فرعون ته وویل وی ته چې د دوی هلکان حلالۍ نو د دوی به نسل ختم شي د زمونږ خدمتونه به څوک کوي نو یې څه وکړه وی داسې کار وکړه چې یو کال هلکان حلالوه او یو کال یې مه حلالوه نو چې دا کم کال باندې نه حلالې دا چې دوی شي دوی به م راله خدمتونه کوي او نسل به یې وي د زمونږ ملي غلامان به ختمېږي نه په دې طریقه باندې بیا حلالول شروع شو نو په کم کال باندې چې حلالول نو په هغه کال هارون علیہ السلام پیدا شو نو موسی علیہ السلام نه مشر دی ورور یې دی دې پیدا شو او بیا چې په کم کال باندې حلالول شروع شو نو په هغه کال باندې موسی علیہ السلام پیدا شو د دې موسی لفظ خپله معنا چاړه ده چاړه نو دله دا نوم ځکه خو چې په دغه وخت کې چاړه چلېدله هلکان به حلالېدل اوس د دې تکلیف نه الله پاک تاسو له نجات درکړه ستاسو مشرانو له نجات ورکړه دا داسې دی لکه چې تاسو له نجات درکړه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم لدې بلا لفظ درې معنی دي دې ذالک وفي ذلكم پدې ذالکم کې که اشاره دې ذبح توشي دې علالولو ته بیا معنا دا شوله چې وفي ذلكم بلاء پدې علالولو د بچو کې بلاء ډېر لوی مصیبتو بلاء عظیم ډېر لوی مصیبتو چې د مور پلار په مخ کې ماشوم بچي حلالېږي بلاء عظیم مصیبتو پکې او که په ذالکم کې اشاره د نجات ته وشي انجیناکم نجیناکم لکه نجات طرف ته اشاره وشي نو بیا د دې معنا نعمت وفي ذلكم بلاء او په دې نجات ستاسو کې بلاء یو لوی نعمتو بلاء عظیم لوی نعمتو د بلاء معنا نعمت شو او که په ذلکم کې د علات اوشي نو بیا د دې معنا امتحان دی وفي ذلكم بلاء په دې ذبح او په دې نجات کې امتحانو عظیم امتحان پکې بلاء عظیم دا عظیم صفت دا بلاء دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
هغه وخت یاد کړه چې موږ نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون، د فرعونیانو نه نجات درکړه. یصومونکم سوء العذاب، چې رسو به تاسو ته سخت عذاب. یذبحون ابناءکم، حلالول به ستاسو زامن. ویستحیون نساءکم، او جمده به پریخودی زنان استاسو. وفی ذالکم بلاء، او پدی ذبح کی مصیبتوں. وفی ذالکم، او پدی نجات کی علوی نعمتوں. پدی مجموعہ کی یولوی امتحانوں. من ربکم، استاسو در رب در طرفنا. عظیم، لوی امتحان، لوی نعمت او لوی مصیبت. دا عظیم اریو سرو لگوا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون ظلمنا کولی، قسم قسم ظلمنا په بنی اسرائیل کول. نو الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم وکړ، وی سره د قوم د مصر نه د شپې شپې وځه. د موسی علیہ السلام سره د ملګرو ووته. بیا د شپې په دې فرعونیانو کې هر کور کې مړی وشو. هغوی په خپل غم شو او بني اسرائیل پورې وتل. سهار کې چې بني اسرائیل یې کتل د خدمت لپاره، یوم نو جوړ فرعون ورپسې لښکر خوشي کړ. چې لښکر یې ورپسې کړ، نو موسی علیه السلام سره د ملګرو د دریاب غاړې ته ورسېدل، بحر قلزم. او شاته چې وکتل، نو فرعون سره د لښکر ورپسې راغی. بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته ګوري. موسی علیہ السلام ګیر شو، مخکې دریاب دی او وروسته فرعون راغی. د خلاصي لاره نشته. اوس باید څه کوو؟ موسی علیہ السلام ښه تسلی سره جواب کوي، وی ان معی ربی سیهدین، ما سره رب ملګری دی، لار به راته ښیي. الله پاک حکم وکړو، وی امسا باندې دریاب ووهه. چې په دریاب یې ګزار به وکړو، نو پورې را پورې دریاب کې به لویه لار جوړه شوه. 12 ګزار یې ورکړل، په دریاب کې 12 لارې کړو کړو جوړې شوې. کوچ کلاس لاره جوړه شوه. موسی علیہ السلام سره د ملګرو تقریبا 6 لاکه څه د پاسه دا ملګري په دغه 12 لارو باندې ور روان شو. د دریاب منځ ته ورسېدل. دغه وخت کې فرعون سره د ملګرو د دریاب غاړې ته راورسېدل. نو فرعون او ملګري په دریاب کې ورګډ شو او موسی علیہ السلام سره د ملګرو پورې وته. د دریاب منځ ته چې فرعون او فرعونیان ورسېدل، نو دغه وخت کې الله اوبو ته حکم وکړ، روانې شئ. اوبه روانې شوې. فرعون سره د ملګرو پکې ډانډ کیوال او ټول پکې ډوب شي، یو قسم پکې بچ نه شو، ټول ډوب شو. د فرعون په اخره کې چغې کړې چې ما د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام پر رب باندې، د بني اسرائیلو پر رب باندې ما ایمان راوړی. په دغه وخت کې دا نیمګړی ایمان چې دی نو دا قبول او منظور نشو. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا. الله فرمایي من بني اسرائیل په دریاب پورې وستل او فرعون سره د لښکر په شرارت او په ظلم دوی پسې شو. حتی اذا ادرکه الغرق، چې تر دې پورې
چې د دریاب په ډوبېدو دی راګیر کړ نو قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وی ما ایمان راوړی دی یقین مې کړی دی چې نشته د لایق د عبادت مگر هغه ذات چې بنو اسرائیل په ایمان راوړی دی وانا من المسلمین او زه د مسلمانانو نه یم زه مسلمان یم د ډوبېدو وخت کې اوس مسلمان یم وی جبرائیل علیه السلام ولا خولې کې خټه وتپله او ته الآن وقد عصيت قبله اوس ایمان راوړی الآن اوس وقد عصيت قبله او دین مخکې خو د نافرمانی کوله وکنت من المفسدین ته د فسادیانو نه وې اوسه پورې خو فساد کو اوس به ایمان د ایمان دې منظور نه دی نو بس دریاب کې ډوب کو مردار شو بیا د دریاب نه پورې غاړه بني اسرائیل د هغوی یقین نه راته چې فرعون مړ شو ډوب شو 400 کاله کې په سرخوږي چې ته نور راغلی نو ته به زه خدای یم په خلکو بیماري راځي په ما نه راځي زه خدای یم که نه نو دا بني اسرائیل بزدله قوم دی د دوی یقین نه راته نو د دوی د یقین لپاره الله پاک دریاب ته حکم وکړ وی دا فرعون ورته بارونه نو به د دریاب چپو بهر رو په یو ډبې ورته وغورځه چې زه دغه دغه شي ګورې یقین وکړئ چې دغه دی مردار دی نو فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا الله فرمایي نن ورځې من ستا د بدن نه نجات ورکو لتکون لمن خلفک آیا دې دپاره چې راتلونکي خلکو دپاره یو نشاني جوړه شي وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون ډېر خلک زموږ نه د قدرت د نشاناتو نه غافل دي نو الله دغه نعمت یادوي وإذ فرقنا بكم البحر هغه وخت یاد کا فرقنا بكم البحر چې موږ شرک په تاسو باندې دریاب فانجیناکم نو پس موږ نجات درکړه تاسو ته واغرقنا آل فرعون او موږ غرق کړل فرعونیان د فرعون مرګي سره د فرعون غرق کړل وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فرعون او فرعونیان چې غرق شو نو بني اسرائیل ته حکومت ملو شو ظالم بادشاہ هلاک شو اوس د موسی علیه السلام او د ملګرو خپل حکومت جوړ شو د دې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویل خپل حکومت هم د خپل آیین پکار دی خپل دستور العمل پکار دی نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ وی قوم آیین غواړي دستور غواړي نو مال څه راکړه الله پاک ورته حکم وکړ وی کوه تور ته راشه او یوه میاشت روجې ونیسه او اعتکاف وکړه نو تاله به زه کتاب درکړم 10 ورځې اعتکاف وکړه روجې ونیسه بیا راشه کتاب درکړو نو موسی علیه السلام کوه تور ته لاړه قوم ته ویې تاسو انتظار کوئ او زه به لږ اعتکاف کوم روجې به نیسم او بیا به د الله نه کتاب غواړم 10 شپې ورځې پوره شولې روجې یې ونیولې او بیا په کوه تور باندې الله پاک سره هم کلام کېږي خبرې اترې کوي درخواست کوي چې خدای روجې مې پوره کړل او ما له اوس کتاب راکړه 10 دې ویلي دي پوره مې کړې خو په دې 10مه ورځ باندې چې د الله پاک
راس لته نو مسواک استعمال کړ الله وی د روزدار د خولې نه چې کوم بوی راخیږي دغه بوی الله پاک ته د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی نبی موسی علیه السلام ته الله پاک وی چې تا په مسواک هغه بوی زایله کړ نو ته یو لس روژې نورې مفصل نیسه نو چې لس نورې شوې نو څلوېښت شولې څلوېښت شپې ورځې اعتکاف یې کړی دی او څلوېښت روژې یې نیولې دي نو د هغې نه پس چې بیا ورغې نو کتاب یې ونه ورکړه زمونږ په شریعت کې په رمضان کې مسواک کول بهترین خصلت دی خیر الخصال فی رمضان السواک اسې نه چې دې قصې ته تاسو وګورئ په رمضان کې مسواک نه استعمالوئ نو د مسواک استعمال کوئ لفظ مسواک دی ومن په پښتو کې په مسواک خبر شوي مسواک وایي دا مسواک نو مسواک په رمضان کې د سحر د غرمې د ماښام هر وخت کولی شي دې ته بهترین خصلت ویلې دی موسی علیه السلام څلوېښت ورځې پس تورات حاصل وإذ وعدنا موسی 40 لیلة هغه وخت یاد کړه چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره د ورکولو د تورات 40 لیلة څلوېښت شپې ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فرعون هلاک شو موسی علیه السلام سره د ملګرو چې د مصر نه وته د دې فرعونیانو ته د ملګرو بانه کړو بني اسرائیلو ښکاره وتل ګرانو نو موسی علیه السلام د ملګرو فرعونیانو ته ویل من کې خادي ده خادی له دې نه کالي راکړه نو دا فرعونان نیکانو بني اسرائیل غلامان نو نیکانو کالی ورکړي هر فرعونینا خپل بني اسرائیلی غلام کالی وغوښت او یې ورکړ سحر چې خلک را پاڅېده نو فرعونیانو وکتل چې بني اسرائیل یوم په کور کې نشته ټول خادی لتلی دي دا ټول خادمه وي دا قرآن هجرت وکړو تښتېده ورپسې شو نو بني اسرائیل خو پورې وتل او فرعونیان خدای غرق کړل نو د بني اسرائیلو سره دا کالي د فرعونیانو پاتې شو اوس موسی علیه السلام چې د الله راز له لاس او څلوېښت شپې اعتکاف کوي دغه وخت کې سامری یو سړی چې د موسی علیه السلام په دې لښکر کې شامل و هغه د خلکو ته چې دا کالي خو پردي دي دا خو د فرعونیانو دي راځئ چې ویې سوځو راغونډ کې نو ټولو خلکو کالي راغونډ کړه هارون علیه السلام هم په دې قوم کې و وی هغه اعلان وکړ چې راغونډې کې چې دا وسوځو دا د مردارو خلکو کالي دي چې وسوځو نو هارون علیه السلام خلکو ته اعلان وکړ او خلکو کالي راجمع کړ یو ځای کې وموږ وی دا سامری چې دی نو ته هارون علیه السلام ته ویل چې ما سره چې څه دي دا به زه غورځم خو ما ته یو دعا وکړه دا لاس یې موټې بند کړی و وی زما لاس کې کالي دا به زه غورځم خو ما ته اول یو دعا وکړه وی څه وی داسې وایي چې یا الله سامري چې څه وایي نو هغه وکړي وی دا دعا یې هغه ته دعا وکړه یو ته یې وغورځوه که نه موټې تشو ایسم پکې نو ته چې ما سره څه خو دعا خو د هارون علیه السلام وشوله او قبوله شوه چې سامري څه وایي نو هغه وکړي وی سامري وایي چې خدای دا څومره کالي را جمع شو نو د دې نه راته د سرو زرو یو څښی جوړ کړي وی هغې نه د سرو زرو څښی جوړ شو دا یو روایت دی یو روایت کې دی وایي چې د سامري په دې ځمکه کې
ډډ قالب د سخي جوړ کړی یو ډډ قالب د سخي نو دا سره زر به ویلې کېدل او ډډ ته به ورکوېدل نو د هغې نه د سرو زرو سخي جوړ شو وی دا سامري دا ولد زنا حرامي سامري حرامي او تی مور غرزولی په یو غار کې غرزولی نو په دغه غار کې الله پاک جبرائیل علیه السلام مقرر کړ وی د سامري پرورش کوه نو سامري له به جبرائیل علیه السلام روزانه خوراک ورکو کوچ به ورکول پیروي به ورکول شات به ورکول په ګوته به د سټل د جبرائیل په ګوته به سټل کول په هغې غټ شو د څومره لوی بزرګې هستی په لاس غټ شو و خراب حرامي موسی علیه السلام د فرعون په کافر په کور کې غټ شو پیغمبر شو او سامري د جبرائیل په پرورش کې غټ شو کافر شو نو دې سامري جبرائیل علیه السلام پیژندل شیطان راته دغه جبرائیل په اسور دی د جبرائیل د اس د قدم لاندې چې کومه خاوره دا راواله نو هغه خاوره یې راواغېشتله رومال کې تړلې ورسره وه وایي دا سرو زرو سخي چې یا په دعا جوړ شو یا د ده په قالب کې جوړ شو وایي شیطان راغی ورته وایي چې دغه جبرائیل د اس د قدم لاندې چې کومه خاوره ده هغه خاوره راواله او دې سخي پر یې خولې کې ور واچوله چې خولې کې ورته ور واچوله نو هغې سخي بام بام شروع کړل چغې والې وی دغه وخت کې سامري وی هذا اله موسی راشه دا د موسی علیه السلام خدای دی فنسیا هغه نه هېر شوی دی راشه سر ورته ولګې نو خلکو ورته سجدې شروع کړلې نو بې شمېره قوم د سرو زرو سخي ته عبادت یې شروع کړ نو موسی علیه السلام ته الله پاک خبر ورکړ وی ته خو دلته په اعتکاف کې او قوم د هلته سامري ګمراه کړی دی نو موسی علیه السلام خبر شو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً هغه وخت یاد کړه چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 ليلة د 40 شپو د تورات ورکولو دپاره د 40 شپو ورځو وعده ورسره وکړله ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوه سخي لره په خدای باندې من بعده رسته د تلو د موسی علیه السلام نه کوهې تور ته وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وې ثم عفونا عنكم بعمل معفي وکړل تاسو ته من بعد ذلك الذين رستو لعلكم تشكرون شاید چې تاسو دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله احسان ومنئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یاد کې هغه وخت چې موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب تورات هم ورله ورکړو والفرقان چې دا کتاب تورات فرق کوونکی په منځ د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون شاید چې تاسو په لار د هدایت باندې شئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين